چې نو دا جوړ کله شو دا ده چې کله آسیا ملعونه د حضور صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي وکړه نو د رهایۍ یو تحریک جوړ شو د ممتاز قادری په دغه لپاره چې ممتاز قادری رها کړی شي چونکې ممتاز قادری خو رها نه کړی شو نو د هغې نه پس دوی راټول شول زموږ مشران او هغه تحریک لبیک جوړ کو نو ماشاءالله په دغه 2018 الیکشن کې مونږ 42 طلاق ووټ اخیستی و او په دې حلقه دا چونکې هغه وخت کې 28 وه اوس هم 28 ده خو مونږ سره اوس 27 چې ده نو هغه 28 شوه نو دې باندې هغوی 16,000 ووټ اخیستی و اکرام الله کریمي صاحب ما سره خو پکې لږ شانتي لکه شکرپوره ده او دا ځای دی دغه دامان هم رانه کش شوی دی خو ماشاءالله چې مونږ په بره باندې ان 27 باندې چې کم 27 وه اوس 28 ده مونږ چې په چاله ځو نو دا راته نه وایي چې یاره مطلبه چې ستاسو پارټۍ اغلا کړې ده یا مطلبه چې نور څه داسې خبره ده مونږ ته څه وایي مونږ ته دا وایي چې صرف او صرف لبیک د لبیک خبره ده او د ختم نبوت خبره ده نو ختم نبوت ماشاءالله زمونږ مشران په ختم نبوت ولاړ دي مونږ هم په ختم نبوت ولاړ یو زمونږ پارټۍ چې دی هغې چاله په پټه نه ده چې څه اواز یې کړی دی نو په خپل اواز باندې قایم او دایم دي او انشاءالله مونږ به هم داسې قایم دایم یو چې څنګه زمونږ مشران دي هغسې به زمونږ کشران مونږ به هم یو تاسو که لبیک کامیاب کو نورې پارټۍ هسې هم بس لاړې تقریبا اوس یو پارټي پاتې ده او هغه لبیک ده او انشاءالله دې الیکشن کې به تاسو ته په پنجاب کې پته ولګي او په کې پي کې هم تاسو ته پته ولګي چې انشاءالله دا لبیک څونه مخکې ځي تاسو مهرباني وکئ تاسو کور کور ته دا آواز ورسوئ چونکې مونږ سره وخت کم دی که وخت زیات کو خو ډېره ښه ده په اندازه له هغه چې په هر تاریخ باندې ووټونه دي مونږ هر ځای ته لکه رسېدی نه شو ځکه چې حلقه ډېره زیاته لویه ده یو سر زما چې دی نو هغه په مومندو دی او بل په خیبر دی بل زما په پېښور دی لکه ډېره زیاته اوږده حلقه ده نو که تاسو ته زه راونه رسېدم یا مطلبه چې تاسو ما ګایډ نه کوي نو مهرباني ده تاسو باید لکه مطلبه چې دا تحریک په خپله مخکې بوځئ او دا زما کار نه دی دا ستاسو هم کار دی چې لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ منگو سموائی پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ نشی منگ دا وائیو چې لا الہ الا اللہ ورکی قانون کمیو ورکی قانون دا محمد رسول اللہ خو پدې 77 سالو کې ما ته یو ملګری دلته نه نشي پاسېدی چې په دې 77 سالو کې 77 سکنډ دپاره په یو لیش ځای باندې د شریعت نفاذ شوي که دلته نه څوک دا ګواهي ورکولی شي چې او شوی دی 77 سکنډ تقریبا څه یو منټ راځي د یو منټ دپاره نه به په عدالت کې شوي نه به په قانون کې شوي نه به په پارلیمنټ کې شوي نه به په دکان کې شوي او نه به په یو تاڼه کې به شوي او نه به په تحصیل کې او نه په هسپتال کې به شوي نه به په یو محکمه کې شوي په دې 77 سال کې نه نه دا 77 سال مخکې چې زمونږ د مشرانو د اویاو زرو خویندو میندو د هغوی عزتونه لوټ کېدل او د علما کرامو دا 20 زره علما کرام شهیدان کېدل دا د څه مقصد دپاره کېدل د دې دپاره کېدل چې 77 سال بعد به مونږ هماغه شانتې د هندوانو سره چې مونږ نو زما خیال د دې نه ژوند ښه خراب نه و دا اوس چې زمونږ کوم حالات دی چې زمونږ سپینګیري زمونږ زنانه د یو اوړو توړې پسې لاسونه یې خپې ماتېږي زه هغه هندوانو سره خو زمونږ دومره بوره حالات نه و خو ولې ازادېدو د دې دپاره ازادېدو د دې دپاره زمونږ خویندو میندو قرباني ورکوله د دې دپاره زمونږ علما شهیدان کېدل د دې دپاره ځوانان شهیدان شوي دي چې داسې یو ملک په کار دی چې په هغې کې د حضور دین او د حضور شریعت نافظ وي
فیصلې د حضور د دین مطابق وي. موږ ته ملک ملو شو خو اختیار کم دی؟ اختیار هماغه دی د انګریز قانون دی. دا ټول تاسو دلته موجود یئ. ما هم د 37 سال کې وکتېدل، قسمه قسمه خلک راغلل. څوک راغلل د کامیت په نامه، څوک کوئی پلان کې خانی پکار دا، څوک کوئی ډنګلې خانی پکار دا، څوک راغله ریاست مدینه په نامه، څوک راغله د اسلام په نامه باندې. خو تر اوسه پورې چاته هم چې لاره ملو شوې ده، اختیار ملو شوې دی، چا نه د اسلام خبره کړې ده، نه چا د ریاست مدینه خبره کړې ده، نه بیا چا د دین خبره کړې ده. عزتمندو په دې ټولو کې مونږ قصوروار یو. دا مولانا صاحب ناست دی، ما درته ویل چې علمي خبره به نه کوم، خو لږ لږ به م پوهیومه. قصوروار په دې و چې چا د ظالم سره په ظلم کې مرسته وکړه، هغه ظلم کې برابر شریک دی. چا په نیکۍ کې چا سره مرسته وکړه، د هغه په نیکۍ کې مددګار شو، د هغه په نیکۍ کې هغه د برابر حصه دار دی. مونږ چې نن تاسو ته راغلي یو خالصتا مخلصتا، چې مونږ راغلي یو تش د دې لپاره راغلي یو چې په نن وخت کې په دې نن وخت کې په هغه ملک پاکستان کې چې زمونږ علماو قربانیانې ورکړي، ځوانانو ورکړي، خویندو میندو ورکړي، په هغه کې نن هم د حضور په ناموس رسالت او په ختم نبوت ډاکې اچولې کېږي. او دا نور خلق خو ځان له څه خلق نام نهاد هغه مولیان ځان ته وایي یا عالمان ځان ته وایي، هغوی ورسره په هغې کې شراکت داري او ډاکې اچوي. نو عزتمندو چې مونږ خلق د دغه خلکو امداد کوو او دغه خلق راولو چې کوم ډاکې اچوي، نو دا زما یاد ساتئ. دا زمونږ د جوماتونو ته تلک او دا منځونه کول او دا اودسونه کول دا ابس دي. ولې ظالم سره ملګرتیا وکړه چې د حضور په ختم نبوت په شک کې ته تبدیلي کولی شي. زما او ستا په سر هغه هلته دا لوبې او دا نخرې کوي. امداد ورسره چا کړی دی؟ ما او تا ورسره کړی دی. دا اوټ دا ګپ نه دی، په دې د دې به په ورځ د معاشر زما نه تا نه د هر چا نه به تپوس کېږي. تا نه به تپوس کېږي چې تا له اختیار درکړی شوی او تا په خپل اختیار څه فیصله وکړه. په هغې کې به بیا تاسو ورته وایي چې یاره موږ دا سړی خوښو. د چا چې چا سره په دنیا کې محبت وي، آخرت کې به هم د هغوی سره وي. اب ورته بیا تاسو جواب دی. د هغې جواب به تاسو ورکوئ چې موږ دا ظالم خوښو که موږ د حضور غلامان خوښول. او زه درته مخامخ ولاړ یم او الله مې په سر ولاړ دی. که زه د حضور د ختم نبوت او په ناموس رسالت دا نوم د دې دنیا دپاره استعمالوم، الله دې ما په دنیا او په آخرت ذلیل او خوار کړي. که دا نوم تش د دې دپاره استعمالوم چې یاره زه دې سیټ سماړو سیټ په کار نه دی، زما سودا بابا جان د مدینې جانان سره کړې ده، بل بلا څوک پیدا کېږي او بل بلا کم منصب او چوکې پیدا کېږي چې هغه به زما بیه ولګوي. زما سودا د مدینې جانان سره بابا جان خادم حسین رضوي علیه رحمه کړې ده. زه فخر کوم الحمدلله زه په یو ځای کې د سردار الانبیا غلام یم او په بل ځای کې د سردار الاولیاء شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه غلام یم. زه په دې خبره فخر کوم. او دا د هغوی غلام دی. دا خو دا دنیا ده کنه چې دا ټول کائنات راغونډ شي، دا یو ویښته به مې موال اخلي. نو زه ما په ورځ د محشر نبی علیه السلام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د غیرت او دله دی چې ستا په نوم یې رانه اوټ اخیستی دی، مونږ ورکړی دی، خو دې دله خپل حق نه دی ادا کړی. بېشکه دا درته زه اوس دلته هم درته یم او دلته مې درته ځکه ووایي چې دا دومره ګواهان را باندې بیا موجود دي. نو امید درنه ساتل چې کوم ملګري زما د هغه عزتمندو هغه خلکه چې بغیر وزارته کله چې زه
دامان شریف ته راغلم نو د هغې نه مخکې زما دنیا پرستۍ کې او زندګي و سیاست و پارټیانې وې په 2018 کې ما مسلم لیگ نه الیکشن کو نو الیکشن چې تیر شو خپل سیب راته وې دامان باباجي صاحب عبدالرزاق صاحب ما ته چې فقیري او دا دنیاداري دا لږ لرې شیزونه دي نو دا سیاست پرېږدي نه جی سید الله صاحب ناقي هغه هم تشریف راوړو سره ډېر ملګرو الله پاک دې د دې د راتګ دوکه به ورله ورکړي نو دا خو د فقیر شان نه دی چې هغه داسې چل کوي ما صاحب چې څه ستاسو حکم یې هغه رنګ وکړو د ما د هغه خپل منصب نه د هغه خپل بیا چې دا کریم دا د دې کتاب والا صاحبان دغه مولیان صاحبان راپسې راغلل صاحب راته هلته دا خبره دلته ځکه کومه او د خپلو الفاظو ذمې دار یم صاحب راته ووایي چې چرې هم دین په دنیا بدل نه کړي چې هر حالات در باندې راشي که فکر یې او که فاقه یې خو د خپل دین پیرهداري وکړي نو ما ته چې دین په دنیا مه بدلوه بس د هغه هغه وړه خبره زما دپاره غټ سبق چېرته م نه دي کړی چې کله د تحریک ملګري زما مقصد ته دا دی چې د حضور د ختم نبوت مجاهدین پورته ناموس رسالت دفاع کوي هلته بیا دا خبره نه ده د 19 نه د تحریک سره ملګري شوي نه همدغه رشته د دین نظام دی چې موږ ته دې څه منصب میلو شي ولې منصبونه چې کوم میلو دي عزتونه ښه ډېر دي خپل را روان دي د صاحبانو په دور نبي علیه السلام د کرم دی عزت را روان دی شهرت را روان دی دولت را روان دی راغلی امیدوار چې کوم حالان کې زموږ د حلقې هم نه دی خو موږ سره دومره مینه او تحریک سره دومره مینه لري چې موږ ورته صرف یو وایي بادشاهي د فقیرانو په دعا کې د رحمان الله بادشاه شم چې ګدا شو نو موږ دا هغه بادشاهي خوند اخیستی دی خو دا د تحریک امر د تحریک د مشرانو او زه به دا ووایم چې ما غوندې ګناهګار او عجیزه له دا موقع ورکول دا د الله پاک په بس غټ احسان دی په ما چې هغه د خپل حبیب کار زموږ غوندې ګناهګار نه اخلي ابلو زما په یو جلسه کې موږ څومره خلک ناست یو په پاکستان کې څومره خلک دي تقریبا د سروې مطابق 22 کروڑ خلک دي خو په دې 22 کروڑو کې یو غازی الله پیدا کو ګوره اولو کې غازی خالد ارا پیدا شو د حضور د ناموس هغه دفاع کو یو مردار په کچارو کې مردار کو چې هغه د ختم نبوت او ناموس رسالت غدار په 22 کروڑو کې یو کس دارا پیدا شو سوچو کوي ما پی کې 65 د ان 25 راغلی امیدوار چې کوم حالان کې زموږ د حلقې هم نه دی خو موږ سره دومره مینه او تحریک سره دومره مینه لري چې موږ ورته صرف یو